د بعضې ورونو مختلف سوالات او د هغې مختصر جوابات. یو ورور تپوس کوي چې آیا په یو ځای باندې بار بار تیمم کیږي او که نه کیږي؟ دیوال دی، یو ځای دی، یا لوټه ده، ګټه ده چې د هغې نه یو سړی بار بار تیمم کوي د هغه یو ځای نه، نو په دې سره پاکي حاصلیږي که نه حاصلیږي؟ جواب: د یو ځای نه بار بار تیمم کول بالکل په دې سره پاکي حاصلیږي، ځکه دا کم کس چې پاکي حاصلوي نو د ده د ناپاکي چې ده دا د خاورې ته نه منتقل کیږي، دا د لوټې او دیوال ته نه منتقل کیږي. نو که څوک په لوټه یا په ګټه یا په دیوال باندې د یو ځای نه بار بار تیمم کوي نو بالکل تیمم کیږي او پاکي ورسره حاصلیږي. دا مسله خو ختمه شوه. دویم یو ملګری تپوس کوي چې د یو زنانه سره خپل خاوند همبستري وکړله، نو چې همبستري وشوله نږدېکت وشو نو دا زنانه خو د جنابت په حالت کې شوه، د دې جنابت نه لا دې غسل نه دی کړی چې د حیض بیماري پې باندې راله، نو آیا په دې دا غسل کول اوس لازم دي او که لازم نه دي؟ نو ګوره د دې جواب دا دی چې په دې زنانه باندې د دغه جنابت نه غسل کول په دې ټیم کې لازم نه دي، ځکه غسل د دې دپاره کول پکارو چې پاکي حاصله شي او پاکي په هیڅ صورت اوس نه حاصلیږي، ځکه چې د حیض بیماري راغلی ده. چې کله د حیض بیماري ختمه شي او پاکي راشي نو د هغې نه پس دې څه وکړي؟ غسل دی وکي. دا مسله ختمه شوه. بله یو ملګری تپوس کوي چې په زنانو کې دا مشهوره ده چې زنانه به د سړو نه مخکې مونځ نه کوي، دا نه کیږي یا به نه کوي دا مونځ ټیک شوله؟ نو جواب د دې دا دی چې دا مسله په زنانو کې غلطه مشهوره ده. صحیح شوله؟ د سحر مونځ چې کوم دی دا ورله په تیاره کې بهتر دی، ځکه په دې کې پرده ده، او باقي مونځونه چې کله ټیم داخل شو د مونځ که نه نو دا پکې نشته چې سړو له مونځ نه دی کړی، زنانه د خپل مونځ په خپل ټیم باندې څه دا دی کوي. یا د جمعې د مونځ په باره کې زنانو کې دا مشهوره چې یاره د جمعې د مونځ جمع نه شوي نو زنانه د مونځ نه کوي، نو دا خبره غلطه ده چې د ماسپښین ټیم داخل شو بس زنانه د بېغمه خپل مونځ ښه په صحیح طریقې سره کوي، د دوی مونځ باقاعده څه دی هغه کیږي. دا مسله ختمه شوه. بل یو کس تپوس کوي که یو سړی صورت فاتحه الحمدو دا 2 کرته ووایي په یو رکعت کې یا په دویم ځل یې اکثره یې څه ووایي، صحیح شوه؟ نو په ده سجده سهو راځي که نه راځي؟ نو ګوره دې جواب ته لږ سوچ کوه ښه. د فرضو په ډکو رکعتونو کې، د فرض مونځ په ډکو رکعتونو کې او د واجبو او د سنتو او د نفلو په هر یو رکعت کې که چا صورت فاتحه 2 کرته وویله، صورت فاتحه په غلطۍ کې 2 کرته وویله، نو په ده باندې سجده سهوه څه شوه جي؟ واجب شوله. او که د فرضو په تشو رکعتونو کې چا صورت فاتحه 2 کرته وویله نو په ده باندې بیا سجده سهوه دا واجب نه ده. صحیح شو جي؟ دا مسله ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې د سحر په مونځ باندې ولاړې او نور ختل شروع شي نو دلته د مونځ څه حکم دی؟ یعنې یو سړي مونځ بیخي اخري ټیم ته ورسو او په دې ټیم کې دی په فرض مونځ ودرېدو ټیم لا د سحر قضا شوی نه دی، خو ده باندې په دې مانځه کې نور راوختو، طلوع آفتاب شروع شو، نو د ده د مونځ څه حکم دی؟ نو دا مسله یاد ساته. جواب د دې دا دی چې دې سره د ده مونځ باطل شو، فاسد شو، او دی به دا مونځ دوباره وروسته چې کله د نور مکروه ټیم ختم شي نو دا مونځ به دی دوباره وروسته څه کوي؟ بیا به راګرځي. خو که د مازدیګر په مونځ ولاړ دی او د ماښام نور پرېوتل پې شروع شو نو هلته بیا د ده مونځ هغه صحیح دی. دا اگر چې بیله مسله ده چې دا به په دې ګناهګار چې مونځ د دومره وروسته ولې وکړو او مکروهوالی به پکې راځي، خو دغلته د ده مونځ باطل شوی نه دی بلکې مونځ یې څه دی؟ صحیح دی. چې کله مازدیګر په مونځ ولاړو او د ماښام غروب په ده باندې څه شو دا شروع شو، نو دې دواړو مسلو کې د سحر او د ماښام مونځ کې دغلته لږ فرق دی، په هغې باندې ځان پوهه کوي. دا ضروري او اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي چې هغوی هم په پوهه شي، نو د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی. د مختلف سوالاتو جواباتو دویمه حصہ. یو ملګری تپوس کوي چې موږ په کوم ځای کې پاتې کیږو نو دلته د اکثرو امامانو ګیري د سنتو مطابق نه دي، یی ګیري خرولي دي او یی ګیري د موټي نه کمې دي. صحیح شوله که نه؟ نو آیا په دوی پسې زمونږ مونځ کیږي که نه کیږي؟ جواب: ګیره خرول یا ګیره د موټي نه کمه ساتل دا ګناهي کبیره ده
او په دې ګناه کبیره کې یو سړی ښکاره دا مبتلا دی. صحیح شو لکه نه؟ نو داسې کس مستقل امام جوړول دا مکروه دی چې دا مستقل امام یو ته پسې مستقل جمع کې او اقتدا ورپسې کې دا مکروه دی. صحیح شوله؟ نو که تاسو سره داسې ملګری وي چې هغه په سنتو برابر دی او په مونځ پوهیږي نو بیا جمع په هغه پسې کوئ او دغه امامانو پسې به وخت ضرورت یو نیم ټایم تاسو مونځو دا کولی شئ. خو که تاسو سره داسې ملګری هم نه چې هغه تاسو له جمع درکړي مستقل. صحیح شوله؟ او دغلته ټول ماحول داسې دی داسې مسجد نه میلاویږي چې امام په سنتو برابر دی، ټول ماحول داسې دی چې ګیرې د سنتو نه کمې دي یا خرۍ، نو بیا خیر دی تاسو په هغې پسې مونځ کوئ. د جمع مونځ ډېر ضروري دی، بیا ستاسو مونځ ورپسې کیږي چې دا ضرورت دی. دا مسله خو ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې مولوي صاحب تاسو مسله کړې وه چې یو سړی په فرض مونځ ځان له ولاړ دی او په دې ټیم کې جمع ودرېده نو دی به دا مونځ ماتوي. صحیح شول؟ هغې کې ما تفصیل کړی او بیا به په دې جمع کې به شاملیږي. نو دا ملګری تپوس کوي که دا چېرته دویمه جمع وه، صحیح شوله، دویمه جمع وه، نو آیا دې ته به مونځ ماتې؟ نو ګوره د دې جواب دا دی ډېر ښه سوال یې کړی. د دې جواب دا دی که دا دویمه جمع داسې وه چې څه کراهت پکې نه و، لکه مسافر رالل ودرېدل نو هلته بیا دغه مسله ده ته مونځ خپل ماتولی شي د هغه تفصیل مطابق چې د دوی سره په جمع کې څه شي دا شامل شي. یا ته د مسجد نه بار ولاړې، مسجد نه بار په یو ځای کې ته مونځ کې او د هغه ځای خلک راله دویمه جمع کوي. صحیح شوله؟ مسجد کې جمع شوي د خو هغوی بهر په حجره کې په بیټک کې په ګډاک کې داسې ځي کې دویمه جمع کوي، نو هلته هم بیا دا مسله ده چې تر دغه تفصیل مطابق خپل مونځ مات کا او هغوی سره په جمع کې څه شامل شه. خو که ته په مسجد کې ځان له په فرضو ولاړې او د دغه محلي خلک راله او په دویمه جمع باندې ودرېده نو دا یاد ساته چې دویمه جمع چې کومه ده دا مکروه ده او کراهت تحریمي پکې راځي چې غټ نقصان پکې راځي. نو لحاظه ته بیا ځان له مونځ مه ماتوه، ځکه ستا ځان له مونځ چې دی هغه مکروه نه دی او په دغه جمع کې مونځ کول هغه څه دي دا مکروه دي، نو بیا به ځان له مونځ دا به نه ماتې. دا مسله هم ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې زه د سعودي نه پاکستان ته روان یم د 10 ورځو په اراده باندې، نو آیا زه به هلته سفرانه مونځ کوم که نه پوره مونځ به کوم؟ نو ګوره جواب د دې دا دی چې ته د سعودي نه پاکستان ته راځې، خپل وطن او خپل ځای ته راځې، د 10 ورځو دپاره راځې، که د 2 ورځو دپاره راځې او که د 3 ورځو دپاره راځې، خو چې ته دلته راورسې نو ته به مونځ سفرانه نه کې، پوره مونځ به کې. په لاره باندې ته مسافر یې، خو چې کله د خپل کلي علاقې آبادۍ ته راورسېدې نو بیا ستا سفر څه شو دا ختم شو، ځکه دا ستا وطن دی. صحیح شو؟ دا ستا وطن دی. نو که دلته ته د 15 ورځو نه په کمه اراده راشي، 1 او 2 او 3 ورځو لم راشي، خو چې کلي ته راورسې نو ته مسافر نه، ته به مونځ څه کې خپل مونځ به پوره کې. بل یو ملګری تپوس کوي چې د بیبي سره کله نزدېکت وشي او دا چې کوم دی انزال نه شوی یعنی منی نه خارج شوی، نو آیا په دوی باندې غسل لازم دی که لازم نه دی؟ ګوره د دې دا مسله خو لږه نازک هم ده، خو بهرحال د دین او د شریعت مسله ده، نو په دې کې څه شرم نشته دی. که یو سړي خپلې بیبي ته نزدېکت وکړو او د نارینه د اندام سر چې کوم دی هغه د زنانه اندام ته څه شو داخل شو، نو بس په دې سره په دواړو غسل څه شو جي لازم شو. دا پکې نشته دی چې دخول خو وشو خو انزال نه دی شوی، منی نه د خارج شوی، ګینې په من غسل نشته، نه دي چې دخول وشو نو او منی نم د خارج شوی، نو پر دې دواړو باندې غسل څه شو جي واجب شو. اهم او ضروري مسلې دي د نورو مسلمانانو ورونو سره هم شریکې کوي، دا د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی. په غلطۍ کې د فرضو په 3 رکعات باندې سلام ګرځول. یو ملګری تپوس کوي چې یو کس په غلطۍ کې د فرضو په 3 رکعات سلام وګرځي، نو د ده د دې مونځ څه حکم دی او دی به د خپل مونځ اوس څنګه سموي؟ آیا دوباره بیا کوي که نه دا مونځ سمېدی شي؟ نو ګوره د دې جواب دا دی چې یو کس د فرضو په 3 رکعات باندې په غلطۍ کې سلام وګرځو، خو دواړو طرف ته سلام وګرځو، اللهم انت السلام ومنک السلام هم پسې ویلی یا څه استغفار، خو د قبلې نه سینه نه د تاو کړی، خبرې نه دي کړي، داسې کار یې نه دی کړی چې د مونځ منافي دی مونځ پې ماتېږي، نو دی اوس هم فوري پاسي 4 رکعات دی وکي او په آخر کې د سجده سهو وکي، نو د مونځ شو بالکل درست شو. خو که د قبلې نه سینه تاو کړی وی، یی خبرې کړی وی، یی داسې عمل کړی چې د مونځ منافي دی، صحیح شوله، نو اوس د دا مونځ ونه شو او دی به دا 4 رکعاته فرض مونځ دوباره څه کوي
دا به د سر نه کوي. دا مسله ختمه شوه. دویم یو ملګری تپوس کوي چې د تلاوت د سجدو تعداد چاته یاد نه چې په ما څومره سجدې واجب شوي دي، نو دی به څه کوي؟ نو ګوره دې جوابدار چې د تلاوت سجدې په تاخیر سره ماپ کیږي نه. ګوره چې یو سړی وایي چې په ما خو 15 کاله مخکې د تلاوت سجدې اوړېدلې وې، ختم مې کړی خو ډېر ټیم یې وشو به ګینې ما ته ماپ شوي. نو نه تا چې کم ختم کړی تلاوت 14 سجدې په تا واجب شوي، که دا ته ونه کړې نو ستا دا ختم نیمګړی د ختم پوره ثواب تا ته نه میلاویږي. او دا په تاخیر سره چاته ماپ کیږي نه چې ګینې 10 کاله یې وشو دا به ما ته ماپ شوي. تا چې څومره ختمونه کال کې ته څومره ختمونه کې تعداد درته یاد نه دی، د هغه ختمونو مخکې به مې څو ختمه کول، اوس څو کومه پروژه کې به مې څو کول، ټیک شوله. نو د خپل ذهن مطابق 14 سجدې د یو ختم مقرر کا او تعداد ولګوه، ضرب ورله ورکه چې څومره سجدې رالی نو د هغې نه ته یو څو سجدې سیوا وکړه، نو انشاءالله العزیز دا به صحیح دا به کافي وي. خو دې کې تاخیر نه دی پکار او پرېښودل نه دی پکار. دریم یو ملګری تپوس کوي چې تلاوت کې او په دې ټیم کې اذان شروع شي نو تلاوت ودرول پکار دي که جاري ساتل پکار دي. نو دا مسله ځان سره یاد ساته چې یو کس تلاوت کو او په دې ټیم کې اذان شروع شو، نو که دې د خپل تلاوت جاري ساتي نو ساتلی شي، په دې کې څه ګناه او ممانعت دا نشته دی. خو بهتره دا ده چې دې تلاوت ودري او د اذان جواب ورکړي. ګوره دا بهتروالي کې خبره ده. نور که چا خپل تلاوت جاري وساتو نو دی نه ګناهګاریږي او نه په دې کې څه مکروهوالی نه پکې هغه راځي. ټیک شوله، دا مسله هم ختمه شوه. څلورم یو ملګری تپوس کوي چې په سفر کې د چا نه مونځ قضا شي نو دا به څنګه راګرځئ، بې وطن ته ورسېده یا هغه ځي ته ورسېد چې چېرته د 15 ورځو یا د دې نه سیوا اراده ده. نو جواب د دې دا دی چې په سفر کې کوم 4 رکعتیز فرض مونځ قضا شوی دی. ټیک شوله، لکه ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن، نو دې که ته کلي ته رالی یا بل ځي ته لاړې نو دې قضا چې راوړې صرف 2 رکعته به راوړې. صحیح شوله، دا د دې جواب شو. او د سحر خو 2 رکعته فرض دی به 2 راوړې، ماښام به 3 راوړې، وتر چې دی قضا به 3 راوړې، صرف 4 رکعتیز فرض مونځ کې دا خبره ده. اوس یو سړی نه په کلي کې مونځ قضا شوی، ښه د ماسپښین، د مازدیګر یا د ماسخوتن، او دی په سفر کې وایي چې ما ته سهولت دی زه د هغې قضا راوړم، نو ګوره هلته به 4 رکعته قضا راوړي ځکه د نه 4 قضا شوی. نو که په سفر کې قضا راوړي نو 4 رکعته قضا به راوړي. دا مسله هم ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې قبلې طرف ته خپې کول دا څومره ګناه ده. نو قبلې طرف ته بغیر د عذر نه قصدن او ارادتن خپې کول دا مکروه تحریمي دي، او مکروه تحریمي چې څوک کوي، ارتکاب څوک کوي، نو دا ګناه ده. صحیح شوله، بلکې فقهاو لیکلي دي چې کم کس قصدن او ارادتن قبلې طرف ته خپې کوي بغیر د عذر نه، د دې کس ګواهي قبوله نه ده. دا څومره خطرناکه ده. قاضي په وړاندې د دې کس ګواهي څه ده، دا قبوله نه ده. نو لحاظه زمونږ خلک دې کې بې احتیاطي کوي، یو خو عذر یو سړي ته طرف معلوم نه خپې کړي یا عذر ورته. صحیح شوله، نو هغه خیر دی. خو قصدن او ارادتن بغیر د عذر نه قبلې طرف ته خپې کول دا مکروه تحریمي دي او دا ګناه ده. په دې کې غفلت نه دی پکار. اهم مسائل دي او د معاشرې د مسلمانانو ته ډیر ضرورت دی. ستاسو مهرباني دی چې نورو مسلمانانو ته ورسوئ. وصلی الله علی النبی.